نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دې د سورة عصر وی تقریر نه کوم چې دوه درې خبرې دي روزي متعلق دا واورئ. دا سورت ته ډېر جامع سورت دی، مخکې بار تاسو اورېدلی دی. امام دارمی فرمایي چې امام شافعي فرمایي چې صحابو به کله د یو بل سره ملاقات کولو نو دا سورت په یو بل ته وایي. په دې صورت کې څه دي؟ په دې صورت کې د انسان د کامیابی منشور دی، طریقه کار دی، نصب العین دی. یو طرف ته الله تعالی انسان پیدا کړی دی مسلمان، کل مولود یولد علی الاسلام، کل مولود یولد علی الفطره. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی هر ماشوم ویلی دی د مسلمان بچی نه، که دا د کافر بچی دی او که دا د مسلمان دی، خو دا الله تعالی مسلمان پیدا کړی دی. په دې وجه چې کله ماشوم مړ شي او دې مذهب نه پیژني، عقیده نه پیژني، نو دی به د محققین اهل سنت والجماعت په دې اتفاق دی په جنت ته ځي. ولیکن دا کامیاب انسان چې الله پیدا کړی دی کامیاب، نو دا معاشره د بلوغ ته چې ورسېږي نو بیا دته دا فتنې ور مخامخ شي. نو نبی علیه السلام د هغې فتنو ذکر په ابواهو کوي چې مور و پلار یهودي کې، مور و پلار خپل مور پلار یوازې نه دي مراد، والدین نه دي ویل، ابواه یې ویل دي. کله استاد، کله پیر، کله لیډر، کله امام، کله پلار، کله مور، کله ماحول، کله معاشره، کله کتاب، کله تقریر، کله ډایجست، کله ډراما او کله فلم، کله د فحاشۍ عریاني اسباب، دا سړی ګډوډ کړي. کله معاشره، کله د یهودي جوړ کړي، کله د عیسائی جوړ کړي، کله د مجوسی جوړ کړي، کله قادیاني، کله پرویزي، کله هندو، کله سیک، او کله سر نه الله نه مني. زما مذهب نشته، دین نه منم، زه لا دینه یم. لکه د پاکستان کې یوه ښځه وه، نو هغې به ویله چې زه دین مین نه منم، دین پکې چا راوستی دی. او چې کله مړه شوه نو د پاکستان د ټول نه اوچته طبقه خو د ملیانو ده که نه، ملیان پرېږدوه، هغه نه، هغه پکې څوک شماري. د پاکستان د ټول نه اوچته طبقه دوه طبقې دي، یو فوج دی، یو عدلیه ده. او د سپریم کورټ د ججانو نه والا تر لاندې ججانو پورې هغوی چې کومه دی په هغې باندې تعزیت پروګرام کړی. چا ته تعزیت کوئ؟ چې یو شخص وایي زه الله نه منم، زه اسلام نه منم، زه دین نه منم، د هغې دپاره یي. نو د انسان د ماحول د وجې نه خراب شي. اوس الله تعالی ورته وایي چې ښه نو بچ کېږه به څنګه؟ نو د بچ کېدلو دپاره قرآن وي زما دي په زمانه قسم وي، زما دي د مازدیګر په وخت قسم وي، چې دا انسان چې کله بلوغ ته ورسېږي ځکه الفلام د فعل انسان دی، چې کله مکلف شي دی تاواني دی. تاوان نه د بچ کېدو دپاره څو خبرې دي. نمبر 1 ایمان، چې خپل ایمان ستا برابر نه وي نو ته به ایماندارو کې نه یې. چې ایمان دی برابر نه و ته به مسلمانانو کې نه یې. خود به خود په هغه مذهبونو کې چې هغه د ایمان او اسلام نه بهر دی. نو اول به خپل ایمان برابر کړي. اوس خپل ایمان به څه ساتې؟ ایمان خو تش یوازې دا نه ته کلمه ووایې او بس ایسته کښېنې، نه، بیا به دا په اعمالو باندې ساتې، نیک اعمال وکړې.
عاملو نیک عمل وکړي. نیک عمل څه ته وایي چې پای کې د الله حکم د نبي علیه السلام طریقه وي، اخلاصي نیت وي. نیک عمل باندې ایمان ساتلی کېږي، ښه مونځ باندې، ښه روژه باندې، ښه زکات باندې، ښه حج باندې، په ښه تلاوت او ذکر باندې. اوس د خپل نیک عملو په څه باندې ساتې؟ دا به هله ساتلی کېږي د دې بل ته دعوت ورکړې. وتواصوا بالحق، بل ته څه ورکړې؟ دعوت ورکړې. نو چې کله ته بل ته خبره کوې که نه، نو دا قدرتي خبره ده چې انسان باندې یو ځل اثر کوي. که فرض که یو ځل نه وي، بل ځل نه وي، بل ځل نه وي، خپل قول نه برابر کړی پیل، نو بس یو ټایم داسې راشي په ده باندې اثر وکړي، خلک په ځان پسې په خپله وخاندي چې لکه ته خلکو ته د نیکۍ خبرې کوې او ځان نه کوې، سړی مجبوره شي. نو نیک عمل چې ته ساتې نو دا به په دعوت ساتې، بل ته به وې. او بیا دعوت په څه ساتې؟ څوک به وایي چې مخکې بېلمازه وې اوس دې مونځونه شروع کړه، مخکې داسې وې اوس داسې شوې، مخکې دا وې مخکې دا وې. څوک به وایي ځان یې زبرګ جوړ کړی، څوک به څه وایي، څوک یو رکاوټ بل رکاوټ، دا به راځي. کله به د مال رکاوټ وي، کله به د جسم رکاوټ وي، کله به اشخاص رکاوټ وي، کله به د خپلو وي، کله به د پردو وي، کله به شیطان وي. نو ته به ثابت قدم یې. استقامت وتواصوا بالصبر، چې کله دا څلور خبرې راشي دی کامیابي انسان، ایماندار دی، ډېر نیک عملدار دی، داعی دی، استقامت دی پکې. نو دا بیا تاوان نه څه شي؟ تاوان نه بچي. الله دې موږ داسې جوړ کړي. اوله مسله دا ده چې سرسایو خلک تپوسونه کوي او د روژې د فدیو تپوسونه کوي. نو دا یوه خبره زما زده کوي، زموږ نه زیات دکانداران تاسو یې. د غنمو تپوس تاسو کوئ، د وریجو تاسو کوئ، د وړو تاسو. موږ باندې څه سخته راځي؟ موږ د وړو د غنمو تپوس کوو. زه درته وزن ښیم او د دغې وزن مطابق په بازار کې تپوس کوئ، دغه سرسایه ده. یاره مولوي صاحب پلانکي په برکلي کې مولوي صاحب ویلي 600 روپۍ دی او په کالونۍ کې ویلي 300 دی او په هغې کې دا د ملا د خولې ریټ دی چې ملا ریټ وایو. ملا څه خبر دی؟ اوس یې سړي نه تپوس وکړه لکه غنم په څو دي، هغه ورته وایي په 2,000 دي. یو ملا صاحب زر په 2,000 حساب وکړي، بازار ته خو زه نه یم تللی. د بل نه تپوس وکړم 6,000 دي، زر په 6,000 باندې حساب وکړي. زده کوي شی، په خپله ضرب ورکوئ، په خپله لاړ شي د غنمو تپوس وکړي. سرسایه څومره ده؟ د حنابو د مسلک مطابق 2 سیره پاخه، 2 سیره پاخه غنم. او د کیلوګانو په حساب باندې څومره به جوړېږي؟ زما خیال دی چې 2.5 کیلو نه به 2 سیره نه به 2.5 کیلو جوړېږي تقریبا. مخکې خو چا ماته 2100 ګرام ویلو، خو اوس مې چا تپوس وکړو نو هغوی زما خیال دی چې 2400 ګرام جوړېږي. نو 2400 ګرام خو 2.5 کیلو شو تقریبا، یو کم 2.5 کیلو غنم، 2 سیره غنم، وسکي، کجوري، وربشي. یا د دې نه علاوه حدیث کې طعام راغلی، طعام کې بیا چاولي، بل څه شی چې څومره پکې طعام کې ټول راځي. طعام هر قسم خوراک ته ویل کېږي. قیمت د دې په دې باندې امام بخاري د حنابو مسلک دارې ادا کېږي. امام بخاري مستقل باب لګولی دی په زکات کې، په قیمت باندې قیمت ورکولی شي. حالات ته به ګورې، کوم ځای کې کم شي ضرورت دی هغه به ورکړې. و د 2 سیرو غنمو او د 2.5 کیلو غنمو چې حساب کې نو چې څومره ترې راځي هغه شانتي به ورکړې. نن سبا غنم خو زما خیال دی وایي چې 25,000 روپۍ من دی. نو چې 25,000 روپۍ غنم من شي نو د هغې نه به څو جوړېږي؟ 300 روپۍ جوړېږي. خو که د کیلوګانو په حساب باندې وړه اچې، وړه بیا دې 375 روپۍ جوړېږي. د وړو نه 375 جوړېږي. وړه پکې نشته، وړه په طعام کې دي خو په غنمو کې نه دي. غنم 2 سیره دي یا 2.5 کیلو دي. نو په هغه حساب چې جوړوئ نو دغه به ترې جوړېږي. تپوس وکړئ په خپله باندې 300 نه والا 375 پورې جوړېږي. دا چې کومه دی دی. او چې وسکو له لاړ شي یا وربشو له لاړ شي، وربشو خو دومره ګرانې دي. پرون چې کومه دی د وربشو د وړو تپوس وکړو په 2,000 روپۍ باندې کیلو دغه دړۍ وه، په 2,000 روپۍ ورکوي که نه. 2,000 روپۍ سرسایه جوړېږي نن د وربشو. بیا تم دغې خیراتي غنمو ته ناست یې. لہذا 2 سیره غنم، 2.5 کیلو غنم، که د غنمو په حساب باندې نن ریټ وګورئ
د 300 نه والا 375 پورې جوړېږي. دا خو یو خبره شو. دا خو کله ورکول پکار دي؟ روژه کې ورکول شي، هېڅ پابندي نشته. امام صاحب مسلک هم دغه دی. د امام صاحب د مسلک نه علاوه د باقي امت چې کومه دی نو جوړېږي 2.5 سیره جوړېږي تقریبا، یعنی 5/1/3 نیم کیلو جوړېږي. 5/1/3 نیم کیلو، نیم سیر. په د هغې نه وایي 2.5 سیره لږ زیات شو. د نور امامانو په نسبت باندې د 2.5 سیره نه زیات چې کوم جوړېږي نو 3 کیلو غنم شو، دا کیلوګان شو. بیا په 3 کیلو به حساب کې، په 3 چې حساب کې نو د دې نه به جوړېږي 300-450 روپۍ به دې جوړېږي. نو چې څوک د حناف نه علاوه دي نو د هغوی مسلک دغه دی. د روایاتو مطابق مسلک د هغوی راجح دی د اوږې په اعتبار سره. اوږې پوره ورکوي، امام صاحب نیم اوږې ورکوي د غنمو، دا نور اوږې ورکوي. نو د نیم اوږې په حساب سره چې کومه دی دومره جوړېږي، او پوره اوږې په حساب سره د هغوی هغه دغه 2.5 سیره نه یو چټاکی زیات راځي. نو وایي 2.5 کیلو دا چې کومه دی نو جوړ شو. 2.5 کیلو د غنمو حساب، د 3 کیلو د غنمو حساب، یا د 3 کیلو د چاولو حساب، د 3 کیلو د وربشو حساب، د 3 کیلو د وسکو حساب، د کجورو حساب، د پنیر حساب، د نورو طعام چې کومه دی که څوک چاولي ورکوي د هغې حساب هغه لږوی ورکوئ. نور خو عام د حنابو د مسلک مطابق د 300 نه والا 375 پورې. دا خو یو مسله شو. دویم نمبر اهم مسله بله ده، خصوصي دکانداران یو دوکه کوي. ګوره په زکات کې او په سرسایي کې به هغه شی ورکوي چې هغوی استعمالولی شي. ښه شیز به ورکوي. دوی سوه کې دوی په زکات کې او په سرسایي کې یا هغوی هم او نور خلک بیکاره شیز ورکي چې هغه د استعمال هم نه وي. بیکاره چاولي، بیکاره وړه، بیکاره بل څه شی ورکي، دال ورکي چې هغه ډېر بیکار هغه نه استعمالېږي. دا دوکه به نه کوئ، دا بالکل دوکه دا ډېر غلط کار دی. په زکات کې او په سرسایي کې به ښه شیز ورکوئ، ښه مزیدار چې هغه استعمالوي د ځان لپاره. او د هغه نه به تپوس کې کپړو والا په زکات کې کپړې ورکوي، د هغه نه به تپوس کوي چې ته کپړې استعمالوي که نه. ته ولې بیکاره ردي کپړې ورکوي او هغې نه استعمالوي، هغې نه خرڅولی شي بېرته په هغه ریټ باندې او نه ځان استعمالولی شي. دا دوکه ده. هغه ته وایي چې وروره ما سره زکات کېږي، خپل دکان نه به چې کوم ردي مال په زکات کې وباسي، په سرسایو کې وباسي. ته به ولګې ورته وایي چې دا قیمتي کپړه ده، د دې 4000 روپۍ قیمت دی، که ته په هر ځای کې خرڅې تاله 4000 روپۍ کوي. داسې شیز به ورله ورکوې چې هغې ځان له استعمالولی شي، داسې شیز به ورکوې د هغه ته ضرورت وي، داسې شیز به ورکوې چې په بل ځای کې خرڅولی شي. خپله دکانداري کې ردي مال به نه وباسي، چې ردي مال وباسي او په هغې باندې هغه له دوکه ورکوې او الله له هم دوکه ورکوې. دا زکات نه کېږي، دا ډېر پلتو کار دوکه ده. سړي نه به تپوس کوې تا ته کپړو ضرورت دی، هغه درته چې هغه ما ته ضرورت دی، ولې ورکړه کپړې. بیا ورته دا هم ویلی شي چې وروره ستا په زکات کې زه کپړې در کومه، د دې جوړې 1000 روپۍ قیمت دی او د دې جوړې 100 روپۍ قیمت دی، ته کوم اخلې؟ نو که هغې ویل چې ما د بیکاره راکړه جوړه ورکړه. خو که فرض که ته داسې وایې چې نه زما دا مال دی اوس وځي نه، نو دا کار غلط دی. او د هغې نه تپوس وکړه. که هغې ویل چې ما ته ضرورت دی، ما له 4 جوړې په کار دي، په 4,000 روپۍ باندې ولې ورکړه. که یوه جوړه راکړې نو په هغې زما یوازې کېږي، نور بچي مې دي، نو ته ولې 4 چې کومه دی بیا ورکړه، خو د هغې په اجازت باندې. یا ورته وایي چې د دې وړو قیمت دومره دی، د دې وړو دومره دی، دا بیکاره دي. که ته را بیکار اخلي دا پې 3 بوجۍ کېږي، که ته دا قیمتي اخلي دا 1 بوجۍ کېږي. هغه وایي چې مال د بیکار راکړه ما د بیا ور ټیک ته. خو که داسې نه وي چې هغه ته پته ده چې دی نه شي استعمالولی او قابل د استعمال نه دا دوکې دا شوکې به نه کوي. دا 2 خبرې شو. درېیمه خبره خو ته زموږ د خولې ده. پرون یو دکاندار چې کومه دی نو هغه دکاندار دی ویې ویله چې دا روژه چې کومه دی ښځو خلقو باندې د دکاندارانو باندې روژې خرابې کړي. ټول مارکیټونه چې کومه دی د شپې د ورځې کلاو دي، عزتمند میاشت ده او ټولو خلقو ګناهونه روزانه زلزله کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ چې په روژه کې چې کومه دی د دې فحاشۍ اوریانې او د دې حرامیتوب نه تر دې چې بالفعل ګناه کوي. بالفعل پلار بې غیرته خبر دی، خپل ښځو باندې چې کومه دی نو لوڼو باندې خبر نه دی، خاوند د اوس خبر دی هغه څه نه وایي، رور د اوس خبر دی بل خبر دی او څه نه وایي. قهر چې راځي که نه ټول به پکې غر کېږو، ټول به تباه کېږو، ټول به غر کېږو.
د دې وجې نه دا ښځې مارکیټونو ته یوازې مه پرېږدئ. دې مارکیټونو کې څومره دکانداران دي کې 10% 20% نشم ویلی، ځکه چې هغه دکاندار قسم وخوړی زه به دې مارکیټ کې او د ورځې د دې خلقو روجې ټولې خرابې دي. دا ښځې راځي او هر قسم ګناه کېږي، هېڅ څوک پروا نه ساتي. حکومت خو غرق دی. هغه خو وایي چې څومره د فحاشۍ اوریانې کارونه کېږي چې یاره خلک غرق شي، هغه خو پرېږده چې ریټونه زیات کړي، بلونه پاس کړي او نوي نوي قوانین جوړ کړي دا خپل حفاظت لپاره. نو څه خبر دی دین نه؟ کله دین خبره کوي دا ملا غریب په منبر باندې کوي یا به چېرته په ترجمه کې کوي. انا څوک اوري نو څوک یې مني. موږ سره ډانګې نشته، ما څو ډانګې را سره وې تا بل دی مارکیټونه ما ټول بندول که نه، ما سره څه دي؟ صرف زبان دی، زه صرف د زبان یم وګورئ. او تاسو د خپلو کورونو یې خپل کورونه کنټرول کوئ. او بیا هم خصوصي چې کوم دی نو ډي پي او صاحب ته چې کوم دی نو درخواست کوو چې ډي پي او صاحب بلا کیسې کوي خو تش په دې موبایل باندې عملاً چې کوم خپلول پکار دي دله دا درخواست دا خبره یو ته ورسي چې ښه سړی الله دې ښه ساته، خو داسې وکړه چې دې مارکیټونو باندې د هغې ښځو پابندي ولګوئ چې هغې سره محرم نه وي، خاوند ورسره نه وي، زوی ورسره نه وي، وراره ورسره نه وي، خوریی ورسره نه وي، پلار ورسره نه وي، تره او ماما ورسره نه وي. نو د هغې زنانو په کار یې پابندي ولګوئ چې ته څه شي یوازې راغلی تنې تنها راغلی ځان یې سنبال کړی دی، د ډمې لور څه شي له راغلی، د دکاندار روجه هم خرابې او خپل ایمان هم خرابې. دا زور خو په کور باندې خو زمونږ شته که نه؟ څنګه زما لور چې کومه دی ځي او زه دې خبر نه یم، زه د خپلې ښځې نه خبر نه یم، زه د خپلې خورزې او ورېرې نه خبر نه یم او هغه ګرځي. نو هغه ته هم دا درخواست دی چې لږ دې مارکیټونو ته متوجه شه په دې روژه کې، څو ورځې پاتې دي نو خو هسې هم غرق یو، روزانه زلزله کېږي. خو لیکن چې لږ که څه الله رحم وکړي چې کومه ښځه یوازې راځي او څوک ورسره نه وي چې هغه باندې مکمل سرکاري چې کومه دی نو هغه یو قانون جاري کوي، طاقت ورسره شي، ډنډ هم ورسره شته دی. پخوانه ښه مشرانو یو ځي وختي خبره وه، یو ځل ما تقریر کړی و د دا چای نه مارکیټ کې شی بند شوی و، دې مارکیټ والو ما د سلام بیا نه کوو، ما مشرانو ته ویل وختي نه خبره وه، اوس خو لاړه، اوس خبره ختمه شوې ده، اوس خو نه مشر شته او نه څوک شته که نه، ستاسو په خال کې خو څوک شته هم نه، هېڅ هم نشته دی. په ډاګه ایس خرڅېږي، ټول خلک ورسره ولاړ دي، ټول هلکان یې غر کړه، ټوله شپه د هلکان چې کومه دی بار په هوټلو کې څه کوي، ټوله شپه په هوټلو کې ناستي، هېڅ څوک یې تپوس نه کوي. مازدیګر د مانځه نه بعد د هلکان چې کوم دی بازار کې څه کوي، هېڅ یو مشر د اوس د دې نه دی خبر چې هغه ورته وایي چې لکه ته زما زوی یې وراره یې، ته څه کوې، کور کښېنه، تلاوت کوه، ذکر کوه، هسې کښېنه. پخوا نه به خلک ناست وو هر څه چې و لډو مډو به یې کولو، نه بیا هم په دغې حرامیتوبونو کې خو نه و، د هغې نه خو لاندې ګناه وه که نه، غټه ګناه خو نه وه. اوس په غټو ګناهونو کې یو. الله دپاره که په ځان باندې رحم کوئ نو دا شیزونه کنټرول کوي. یاد ساتئ زموږ سره دې طاقت شته، زموږ د کور طاقت زموږ سره شته، د ژبې طاقت زموږ سره شته، ډانګي او د قانون طاقت د حکومت سره دی او دغه ډي پي او صاحب سره دی. موږ ته درخواست وکړو د دې وجې نه به دغې باندې عمل وکړي، الله تعالی دې موږ صحیح ایماندار کړي، الله دې باندې روژه صحیح وباسي. دعا وکړئ، دلته یو بیمار دی د هغې دپاره هم دعا وکړئ، او دا زمونږ دا ورور وفات شو نو هغې ته دعا وکړئ. رحیم شاه په ماندېش کې هغه وکیل صاحب پلار وفات شوی و پرون، هغې ته دعا وکړئ. پروردګاره څوک بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي، څوک قرضدار دي قرض النجات نصیب کړي. الہ العالمین زموږ دا ورور وبخښي، هغه خان بابا وبخښي، څوک نور وفات شوي دي کلي کې چمګاون علاقه کې ټول معاف کړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. پروردګار یو فتنه او یو فساد په ټوله دنیا کې روان دی، ټرمپ او دغه ملګري یهود او هنود دغه ملګري نیست او نابود کړي. پروردګار او دغه مسلمانان دغه مظلومان د دوی د دغې پنجو نه او د دغې وسوسو نه او د دغې قهر نه بچ کړي. زموږ د دې وطن حفاظت وکړي، زموږ د دې کلي حفاظت وکړي، د حرمینو حفاظت وکړي، د مظلوم مسلمانانو امداد او تعاون وکړي، حقیقي مجاهدین کامیاب کړي، حقیقي داعیان کامیاب کړي، د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. پروردګاره د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. ډېر ګناهګار یو ربه زمونږه ګناهونو ته مه ګوره، ربه خپل رحم ته وګوره. پروردګاره په موږ باندې رحم
باران وکې د قهرونو زلزلو نه بچ کې. الہ العالمین مونږ معاف کې. پروردګار د فتنو نه بچ کې. د فتنو پر دور کې زموږ د ایمان او د حیا، زموږ د کورونو، زموږ د بچو، زموږ د عزتونو د نارینه او زنانو ته مو حافظ و ناصر شي. اللهم ربنا آتنا فی